سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ زمار اسلام عزت مند مسلمانانو، اللہ رب کائنات عز وجل مسترد ما پا کامل ایمان خوشحال کا دا محرم الحرام عظیم و قدرمند میاش مبارک شورو دا چې دا هغه بختور او عظیم میاش ده چې په دې کې کوم ورځ روانه ده هغې ته یوم عاشوره ویلی شي۔ یوم عاشوره خپل فضیلت او برکت لري۔ زمونږ استاد محبوب پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم چې د عاشورې په ورځ باندې د آدم علیہ السلام توبه اللہ تبارک و تعالی قبول کړې وه۔ اول نه د هغې چې آدم علیہ السلام الله تبارک و تعالی پیدا کړ، ناغم د عاشورې مبارک ورځ وه، او چې کله جنتونو نه بهر شو هغم د عاشورې مبارک ورځ وه، او چې کله توبه الله تبارک و تعالی قبول کړه نو هم د عاشورې ورځ وه۔ دا هر څه چې الله تبارک و تعالی پیدا کړي دي ځمکې اسمانونه، دا د عاشورې په ورځ باندې، جنتونه دوزخونه د عاشورې مبارکې په ورځ، او چې کله قیامت برپا کیږي او قیامت راځي اسمان اللہ لاندې را گزار کی، ہر یو سیز ذره ذره شي،
د جمعې مبارک ورځ بی او د عاشورې مبارک عظیم ورځ بی ځکه د عاشورې ورځ ته ډیر برکت او فضیلت حاصل لې لسو پیغمبرانو باندې الله تبارک وتعالى انعام کړو او هغه انعام چې الله تبارک وتعالى په کوم پیغمبرانو کړو ناغه د عاشورې مبارک ورځ راتلا په هغه کې ابراهیم علیہ السلام چې کله نمرود ظالم اور ته گزارولو او په اور کې الله تبارک وتعالى غتا سلامتیا ورکړه ناغم د عاشورې مبارک ورځ و یوازې د عاشورې په ورځ باندې کربلا واقع نه شوه چې د کربلا واقع د عاشورې په ورځ باندې شوه د نزدک فضیلت حاصل لې دا خورست واقع راغلی دا مخکې د هغې نه په پیغمبرانو چې کوم امتحانات راغلي دي او کوم فضیلت او شرف چې کوم دی پیغمبرانو ته حاصلو ناغلسو پیغمبرانو ته حاصل شوی موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالى د فرعون نجات ورکړي فرعون سره د لخر الله تبارک وتعالى غرق او تباہ کړي موسی علیہ السلام ته خلاصيږي غم د عاشورې مبارک ورځ وا چې فرعون پکم اور الله غرق او تباہ کړ سره د خپل لخر ناغه د عاشورې مبارک ورځ وا موسی علیہ السلام ته الله نجات ورکړ یونس علیہ السلام پیغمبر تیر شوه د کب د ګیړې په د کب په ګیړه کې وخت تیر کړي او کله چلنا تبارک وتعالى صحیح سالم د کب د ګیړې نرو استلو ژوندۍ وروت اغم د عاشورې مبارک ورځ وا دغه شان وار په وار باندې لسو پیغمبرانو باندې امتحانات چراغلي په هغه کې ایوب علیہ السلام باندې الله یو عظیم امتحان راوستو بیماری ورته لګیدا قوم قبلی د خپل قبلی نه بهر اويسته په یو جنگل کې بوسیدو او دومره پورې هغه مبارک ته بیماری ولګیدا چې جبه کله نقصان کېدو د الله ذکر پات کېدو نو الله ته سوال کو مولا ټول بدن کو بیمار شي پروا نشته خو چې جبه بیمار شي او استاد د ذکر نه پاتې شي بیا ډېر ماته خفغان دی مولا کریم زما د جبه حفاظت وکړه چې دې زبان او جبه باندې استاد ذکر کوم نو استاد ذکر پاتې کیږي بالکل پټول بیمارے باندې خفریم ہر قسم امتحان چې راځي خفنیما او چې کله جبه ته نقصان ملو شو نو یا الله ستا ذکر پاتې کیږي او چې ستا ذکر د چانه پاتې شي داغه مثال د مړی دی نو یا الله ستا ذکر را نه پاتې کیږي دا بیمارې نجات ورکا الله تبارک وتعالى چې کله ایوب علیہ السلام جوړ کو بیمارې نه اوروغ را مړ شو ناغم د عاشورې مبارک ورځ وا وار پوار باندې پیغمبرانو باندې الله امتحانات راوستي ادریس علیہ السلام د الله پیغمبر دی الله تبارک وتعالى اسمان ته ژوندې خېجولې او پاسمانونو کې اوسېږي هغه ورځ چې کوم خطو هغه د عاشورې مبارک ورځ وا او بعد د تمام پیغمبرانو نه عیسی علیہ السلام الله ژوندې اسمان ته پورته کړي هغه د عاشورې مبارک ورځ وا او کتابونه ذکر کوي چې زمونږ استاد محبوب پیغمبر اقای نامدار احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک
باندې چې کوم امتحانات براتل او الله تبارک وتعالى باغوی له پاغه کې امداد وسره کو ناغه د عاشوری مبارک ورځ فضیلت چې حاصل له د عاشوری مبارک ورځ ته حاصل له حضور پاک علیہ السلام فرمائی تاسو د عاشوری پورز باندې روزه نیسه وجدادا چې پیغمبرانو باندې الله امتحانات را واستي او امتحانات کې الله پاس کړی هغه مر اجر او ثواب ملاويږي چا چې د عاشوری مبارک پورز باندې روزه نیولې وي بیا محبوب فرمای دروجی ساته نهم لسم روزه ساته یا لسم او یو لسم ساته ځکه يهود به یو روزه ساتله کله چې حضور پاک علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت کو او د محرم میاشراله دا عاشوری مبارک ورځ رااله د يهود روزه و پاغ ورځ دا عاشوری پورز روزه و د الله محبوب پیغمبر پوښتنه کوي تاسو ولې په دې ورځ باندې روزه نیسئ اوی جواب کوي په دې ورځ باندې موسی علیہ السلام ته نجات ملو شوی د فرعون علیه اللعنتنا فرعون الله تبا کړي موسی علیہ السلام په دې ورځ باندې روزه نیول نزدک مونږ روزه ساتو يهود بداوي چې مونږ د عاشوری په ورځ باندې روزه نیسو محبوب پیغمبر فرمایي زما صحابه کرامو تاسو دروجی ساته نه هم لسم روزه نیسه وجدالت يهود په دې ورځ باندې روزه ساتي تاسو دروجی شامل وي نه هم لسم نیسه او کو نه هم در نه پاتې شي بیا لسم او یو لسم روزه نیسي دې روزه تا ډیر زیات فضیلت او برکت حاصل لې دا عاشوری مبارک د ورځې روزه ته بیا لاغینا تاسو ورېدلی وار پوار باندې د علماء کرام ناوریدلی کال پکال چې کله د محرم عظیم میاش راشي عظیم میاش راشي د عاشوری په ورځ باندې خلق څوک نوافل کوي څوک ذکر کوي څوک ختمونه کوي څوک خیراتونه کوي څوک صدقات کوي وجه دا ده چې د عاشوری ورځ ته فضیلت حاصل دی او بیا دا کربلا عظیم واقعه په دې ورځ باندې شوې ده امام حسین علیہ السلام یو لوی شخص تیر شوی د حضور پاک نصیب مبارک دے دارشین خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرض المبارک دے د خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر دے حضور پاک باندې دومره ګرانو که د کربلا په میدان باندې پاغه باندې گزار کی یا په اهل بیت باندې وار او گزار کی یا اهل بیت توبه نه ملاويږي تکلیف ملاويږي دادی د پاره اغوی دا نه کول چیرا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ د کربلا په میدان باندې گیری د کربلا په میدان گیری او هغه مبارک ته سزا ورکي یا د هغه مبارک سر مبارک د تنی نه جدا کړي اغوی صرف خپل منصب د پاره دا کار کو چې مونږ ته یو منصب ملوشي یو ځای ملوشي امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وتوی که زما د بابا جی آغا قوت و نبوت و داغی پتک باندې تلل کوي پاغي باندې تاسو ما سره تلل کوي ناغوی دا نه ملل
د حضور پاک محبت او مینه نه منله د صحابه کرامو چې کوم دین اسلام د پاره خدمتونه کړو دې نه منل امام حسین رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره کې یزید وتخت لیږي اے امام حسین ته زما تابعداریو کا امام حسین رضی الله تعالی عنہ جواب کوي یزید ته د الله او د رسول تابعداریو کا الله منو د هغه محبوب پیغمبر منا دا خپل سرکشیان لټول پریک دوا دا کارونه پریک د الله نبی منا د الله د نبی په شریعت باندې روان شزه بده بیا منم خلق وای ودا جنگ چې کوم دی امام حسین صاحب کړي دی د خپل مفاد د پاره کړي نه امام حسین صاحب چې خپل سر قرباني کړي د حضور پاک په محبت قرباني کړي دا د خلکو خبره غلطی دي امام حسین صاحب چې سر قرباني کړي د تنین سر جدا کړي د حضور پاک په محبت جدا کړي ځکه داغه د بابا جان د حضور پاک علیہ السلام په شریعت نه خلاف کار بکیدو چې شریعت نه خلاف کار کېدن امام حسین سے خدا نه منل چې حضور پاک د شریعت نه خلاف کار دی او سړی کیو ز باغو منم هغه نه دا نه منم زمان نبی او زما حضور پاک علیہ السلام چې په کوم لار باندې تللې که په هغه لار را سره زی بیا دې منم او کو هغه لار را سره نه منې بیا دې نه منم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم د امام حسین سے پشان کی فرمائی یو ځل په مسجد نبوی کے حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما دے امام حسن سے امام حسین سے جمعات ترا دل نشو دان وسی د خپل اولاد نم په حضور پاک باندې د خپل نسی ګرانو د خپل اولاد نا په حضور پاک خپل نسی ګرانو د امام حسین صاحب او د امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما د دې تکلیف حضور پاک نشو برداشت کولی امام حسن صاحب مشرو امام حسین صاحب کشرو ضروریان لی او داس شہزادگان دی محبوب داغی پا حق لفرمائی ریحان الدنیا والآخرہ الحسن والحسین ریحان الدنیا والآخرہ د دنیا او د آخرت ګلان چې کوم دی هغه څوک دی یو امام حسن دی بل امام حسین دی چې حضور پاک د چا تعریف بیان کی حضور پاک د چا شان بیان کی اب څومره لوی مقام لري حضور پاک علیہ السلام مبارک مسجد نبوی شریف کی تشریف فرما رہے امام حسن سے جمعات ترالو رکوٹ معصوم نے ورپس امام حسین سے برالو حضور پاک علیہ السلام توحید اللہ محبوب پیغمبرا اے زمو بابا جانا مونږ د پاره د یو سورلې غمو کا چې مونږ ور باندې سورلې کو د پاس ور باندې کینو ګرځو را ګرځو د مدینه منورې پکوسو کې ټول معصومانان په اوخانو باندې سورلې کوي پخرو باندې ناستي سورلې کوي د مدینه منورې پکوسو کې ګرځو د پاره قربان سورلې نشتا د حضور پاک د شان نه قربان شه حضور پاک لاسونه مبارک پزمکه کې خودل دا ګوډي مبارک ولا ګولې او دا سیزان مبارک برابر کوته استاسو د پاره د الله نبی سورلی دا د پاسه کې نه امام حسن امام حسین سے به د شان د پاسه کې نه ول ګور صحیح روایت ده حضور پاک مسجد نبوی کې روان دي دواله ګلان د پاس د وګو د پاس ناشتي د حضور پاک زلف مبارک پلاس کې نیولې دي دغه وخت کې عمر فاروق سے برادن نشو
وی قتل اللہ نبی تشریف فرما دے امام حسن امام حسین پوگو مبارک املا مبارک باندے لاز دی آواز کی سمر خیست سور لیدا عمر فاروق سے بھی سمر خیست سور لیدا چدا دومرت بگلان ور باندے لاز دی دا اللہ نبی کی لاست دوال شازادگان مخامخ کی ناسو کی نول عمر فاروقا کدا کم سورلے باندے دا دو گلان ناس دی واقعی چی دا کم سورلی جوڑ شوی دا اللہ نبی دے خدا چکم معصومانان ور باندے ناس دی دا گوری عام دا مدینی منوری معصومانان ندی دا اللہ دا نبی نوسیان دی زدوی تسورلی کوما بی خوشحال وما دا اسمان فرشتی پدی تماشا باندې ګوري چې دا الله نبی په مسجد نبوي کې خپل نصیب وګو باندې کېنولې دي ګرځوي او بیا داسې نصو باندې د کربلا په میدان کې گزارونه کیږي داغي د تن مبارک نه سر مبارک جدا کوي دا ظلم شوی دی که ظلم نه دی شوی دا ظلم شوی دی امام حسین صاحب چې کوم عمل په هغه ورځ باندې کړی دی او کوم قربانی ورکړي تاریخ په دې گواهی قیامت پورې به دا گواهی کوي چې امام حسین صاحب کوم تاریخ گواه کړی دی د دین اسلام د پاره خپل سر قربانی کړی دی او بیا دې ته وګوره سر مبارک د تنین جدا دی ظالمانو په نیزه کې ورکړی دی او روان کړی دی د سورت یاسین آواز د سر مبارک نه راخیږي چې کوم سر پسې تننی ناغت تلاوت ذکر کولی شي نشي کولی د امام حسین صاحب هغه سر مبارک چې هغه به هر وخت د حضور پاک په غیږ مبارک کې پروت و یو ځل د حضور پاک په پتون د امام حسین صاحب سر لګې دی پروت دی حضور پاک ول په سر مبارک کې ګوتې وې داسې کله ویښتو کې ګوتې راکوزېږي دې مرۍ پورې ګوتې راشي کله تندي مبارک پورې ګوتې لاړ شي او کله په یو مخ باندې ښکل کی کله په بل مخ باندې ښکل کی ځان سره دونه مینه ورسره کوي لکه چې مور پلا خپل بچي سره مینه کوي خدا نوسی ډیر ګرانی په مور پنیانی کولو باندې ډیر ګران وي نو دونه مینه ورسره حضور پاک کولا چې صحابه کرام په قتل چې خپل اولاد په حضور پاک دونه ګران نه سونه چې د نوسی په حضور پاک ګران دي یو ځل وته یو صحابي قربان تاسو باندې نوسی ډیر ګران دي حضور پاک وی آو نوسی په مازه کې ګران دي کو زمان نوسی خپشي اور دیت ضرر اور تکلیف ورسیږي نو بل خوا به شیر خدا صاحب خپشي هغه معمولی سړی نه دی بل خوا به خاتون جنت بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها خپشي ناغم معمولی هستی نه خاتون جنت دا زه د خپل لور خفګان نشم برداشت کولی دالی شیر خدا صاحب خفګان نشم برداشت کولی ځکه حضور پاک باندې خپل نصیب ګران دي ځان ته نږدې کوي واقعات ډیر په دې کې راغلي چې حضور پاک علیه السلام فرمایي چې د جنت د سردارانو سیدہ شباب اهل الجنت الحسن والحسین د تمام مسلمانانو د تمام جنتیانو د شاه ظلمو چې ټول خلق جنت تلال شي څوک به د سلو کالو په عمر کې جنت ته نه ځي څوک به د شپېتو کالو په عمر کې جنت ته نه ځي محبوب فرمایي چې ټول خلق جنت ته ننوځي یا به د 14 کالو په عمر کې وي ټول خلق او یا به د 13 کالو په عمر کې بل روایت کې چې یا به د 21 سال په عمر کې وي دا شبابی سیدہ شباب اهل الجنه د تمام د جنتیانو
د شاهزادګانو سرداران به څوک وي؟ الحسن والحسین. یو به امام حسن سے وي، بل به امام حسین سے وي. چې د ټولو سرداران امام حسن امام حسین وي نو شان ورته حاصل لیکلا. مقام مرتبه شته که نشته؟ الله دومره مقام مرتبه ورکړی دی چې تمام جنتیانو سرداران به امام حسن امام حسین وي. قدر پکار دی که پکار نه دی؟ د کربلا په میدان کې د هغې سرونه غوڅې د تنې نه او محبوب د هغې په شان کې څه فرمایي؟ الله کریم د هغې درجات بلند کړي.